اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رياض الصالحين شپاړس سوه یو څلوېښتم نمبر حدیث شریف دی 1641. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت تے اللہ پاک دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے راضی شي. اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی. اللہ پاک دے زما استاو د ټول امت د طرفنا بهترینی بدلی ورکی. قال حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائی نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا منع کړی دا نبی علیہ السلام چې څنګه منع وکړي بیا منع کیو کنه څنګه منع کړیو نبی علیہ السلام منع کړی دا ان تحلق المرأة رأسها چې ښځه زنانه ذات د خپل سر ویښته وخوري. مسلمانه مؤمنه زنانه نبی علیہ السلام منع کړی دا د سر د خریلو. رواه النسائی دا حدیث امام نسائی رحمه الله روایت کړی دی. د دې حدیث په شرح کې عالمانو لیکلي دي ویلي دي فرمایلي دي د زنانو ویښته کټ کول حرام دي د سر ویښته. بیا علماء کرام فرمایي وی د زنانو په حق کې د ویښتو هغه اهمیت دی چې کوم د سړو په حق کې د ګیري دی چې څنګه سړو د پاره ګیره خرایل او کینچی کول حرام دي. لږ را سره وایي څه دي حرام دي. ګیره کینچی کول او ګیره خرایل حرام دي. نو دغه شان د ښځو د پاره سر خرایل حرام دي. ما تاسو ته واقع ویلې وه که نه د واقع کې سبق یو دی کې مسایل دي. د ګرمۍ موسم و د بهر صحن کې ناست و مازدیګر ټایم و د بل مالت نه یو ښکلی نوجوان رالو ښایسته سوچه ګیری وه. سوچه دې ته وایي چې بس څنګه ټوکېدلي د هغې قتل نه کړی د دې ګیرې قتل یې نه کړی دې نه الله ساتلی د ګیرې قاتل نه سوچه هغې ته وایي. نو ډېر پریشان و وایي ما ته یو مشکل پیښ دی مور راته وایي چې ګیره وخرایا. دا ځینې ناپوهه میندې چې د دین نه د شریعت نه نی خبر هغوی داسې قسمه مطالبې د زامنو نه د لوڼو نه کوي ناروا او بعضې وله بانې هم جوړوي بیا به دله څوک جینۍ نه درکوي بیا به دله څوک لور خور نه درکوي چې ګیره دې وي لهذا ګیره وخرایا. نو اوس ډېر سخت پریشان یم ما اورېدلي دي چې د مور او د پلار منله دا ضروري دي او بل خوا د ګیرې راته وایي نو په دې کې څه وکړم نو تاله راغلی یم درنه تپوس کوم. ما لږ سوچ وکړم ویل خدایه دی به څنګه پوهیم. الله پاک مې زړه کې دا خبره واچوله ما ورته ویل د مور خبره ومنه. نو داسې لږ دغه شو رابرند غونته شو که نه چې چاته د ګیرې د خریلو وی خو مسلمان نارینه خو په دې خفه کېږي او ځینې مسلمان نارینه داسې چې پې نیله پیسې هم ورکوي چې دا ماله وخرایه دا ماله کټ کړه. تاسو خیر دی چېرته د مفتیانو نه عالمانو نه پوښتنه وکئ چې یو مسلمان نارینه یې څوک په زور رئیسار کړي او په زور وله دا ګیره کله کړي وله کینچي کړي نو چې دا چا وله د دې ګیرې قتل وکړو که نه نو دوی به ده ته بیا دیت ورکوي. څومره دیت دی دا پوښتنه لګو کوي. خیر دا ته زه نه وایم په سوال خو پوه شوئ که نه سوال څنګه دی یو مسلمان سړی دی او چا څو کسانو په زور ګیر کو او دا ګیره ونه څه کا ویخرایله یا تې کینچي کا او وله د ګیرې قتل وکړو نو چې دا کومو کسانو وله په زور ګیره وخرایله یا وله کینچي کا په اسلامي ملک کې په شرعي نظام کې به چې د ګیرې قتل وکړو د دغه قاتلانو نه به څومره دیت اخیستلی کېږي. سبا پورې تاسو سره ټایم دی بیا که تاسو پوښتنه وکړئ زه به درته بیا ووایم انشاءالله. دې اورېدلې ده څنګه دې اورېدلي دي ښه دوه دیته څنګه دي ښه د داسې اورېدلي دي تاسو به هم تحقیقي کوي دا خبره او چې یو سړی پې روپۍ ورکوي دغله نه ایله نو دا عقل دی هسې تاسو ووایي یو دا ګوره دا خبره ده دا ډېره عامه شوې ده دا ګناه د هغې د عام کېدو د وجې نه زمونږ دا خیال دی چې ګینې دې ویښتو د ګیرې د ویښتو کې زه آزاد یم زما خپله خوښه ده چې څنګه مې سور جوړ شو هغه شانتې به برابر وم اوارو هم به لنډو هم به رنګونه به وله ورکوم
مونږ کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، ډیره پاکه کلمه ده، درنه کلمه ده. یو طرف ته دا کلمه په تله کې کېدي او بل طرف ته اوه اسمانونه اوه ځمکې، کم طرف به درنېږي؟ کلمې وایي. نو چې عظیم او درنه کلمه هم ویلې ده نو بیا خو به کارونه هم درانه کوو که نه؟ دین شابه ځان سره به دوکه نه کوو، ځان سره به دوکه نه کوو، ټګي به نه کوو. نو څنګه چې د نارینه مسلمان دپاره ږیره خریل حرام دي، نو دا شانتې د ښځې دپاره سر خریل څه دي؟ حرام دي. خو زما په خیال داسې ښځه به مونږ لیدلې چې سر خریلی لکه خریلو والا درته یاد یم چې بیخي د مټر دانه ته جوړه صفا سوترې چې چې هغه وایي مړه دا چې بیخي د شین سر ګرځي، شین یادوم که نه صاحبه نه د سړو په سر نه، هغه خو بېله خبره ده هم حرام دي. او شین مخ دې د سړو لیدلی دی، شین مخ دې د سړو لیدلی، شین امرود مخه او شین سر به تاسو لا د ښځې نه لیدلی چې بیخي اوس یې پې پاکي راښکلې او تیلو لاس هم پې راښکلې او کریم هم پې مګلي چې لږ نور هم سپین ښکاري دا سر. داسې به ګورئ تاسو په دې نور خاطر نور پرېواته په ټول جهان کې داسې ښځه نه دي چېرته یو نیمه لیونۍ او سړي به بلا ډېر وګوري چې هغوی د ګیرو قاتلان دي. دا ګناه به پرېږدو ښه، دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده. زه سوال په طور باندې وایم ګورئ ښه، دا زمونږ والا کار چې دا مینت دی. ګورئ که تاسو ځان ته توند و تیز انداز کې ودروئ یا در باندې بد لګي که نه، نو د هغې دپاره هم درته مونږ معذرت کوو چې بد یې په ځان مه لګوئ. دا اوس پلار مور ته حق شته چې بچي ته خبره وکړي که نه، او د جومات استاذ ته دا حق شته که نه چې مونږ ته مسلې وکړي، دا مسله د کتاب. نو هغه نوجوان ته مې ویل میل سر وخورایه د مور نه ګیره وخورایه د مور ومنه. هغه داسې دغه شو ومنم. اول خو ګوره د خدای د کتاب خبره ده چې مور پلار تا ته کله د ګناه حکم وکړي که نه فلا تطعهما، ویې نه منې پام. خو ما خو د دې خبرې علاج کولو چې ذهن کې ورته کېنوم. خو میل داسې کار مو وکړي چې لاړ به شي ورته به وې چې مورې زما دا ګیره زما په مخ ده او په تا بوج دی که نه، چېرې دا ګمنځول او صفا کول او ښایسته کول دا په تا باندې بوج دی، نو دا ستا په سر چې دا ویښته دي که نه دا خو ډېر اوږده دي، دا په ما بوج دی، ته دې دا سر وخوری پاکي راواله زه به ګیره وخوریم. زما د خبرې مقصد دی کې دی چې زنانه داسې نشته که کافرانې ولې نه دي هغوی سرونه نه خورئ، ورته ښه پته ده چې دا زمونږ حسن دی، دا څه دی؟ حسن دی. او قسم په خدای د نارینه مردانه حسن په ګیره کې دی، مردانه حسن. ښه تکمله د بحر الرائق دا د کتاب نوم دی. هغې کې دي په اسمانونو کې یو قسم ملایکې دي، هغوی له خدای پاک یو خاص تسبیح ورکړې ده. دا ملایکې چې دي که نه د دوی خپل خاص تسبیحات دي. په اسمانونو کې یو ټولګی د ملایکو داسې دی چې هغوی له الله پاک دا تسبیح ورکړې ده سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب. پاک دی هغه ذات چې سړي یې په ګیرو ښایسته کړي دي او ښځې یې په اوږدو ویښتو او کاونسو ښایسته کړي دي. سبحان الله. د ښځې چې اوږده ویښته وي ښایسته ښکاري او که ګنجی وي ښایسته ښکاري. دا خو چا نه تپوس وکړي چې اوږده ویښتې وي ګڼ ویښتې وي نو ښایسته ښکاري، د هغې حسن الله په دې کې ایښی دی. دغه شانتې الله پاک دا ملایکو له الله دا تسبیح ورکړې ده چې سړو له الله پاک په ښایسته اوږده ګیره کې حسن الله ورکړی. خو حسن بولا وہی مرد وہ ہے جسے دیکھ کر تجھ پہ روب طاری ہو جائے. نر هغه دی چې ته وګورې چې په تا څه راشي روب در باندې پروزي. مرد وہ نہیں ہے جسے دیکھ کر تیرا شهوت اٹھے. نر هغه نه دی چې ته وګورې او ستا ورته شوق راوچت شي، شهوت دې ورته راوچت شي، بې ادبي معاف. علما فرمایي د ښځو دپاره د سر ویښته کمول، کټکول، تراشل، گنجي کول جایز نه دي. دا تغییر د خلق الله کې داخل دی. الله پاک قرآن شریف کې د الله د تخلیق او د فطرت د بدلولو نه منع کړي ده. ښځې له دا فطرت ورکړی چې د دې ویښته به اوږدي، دا به نه لنډوي، نه به یې کموي، نه به یې تراشي، نه به یې ګنجي کوي. علماو کې ځینې علما فرمایي وایي د ښځو دپاره د سر ویښته کټ کول یا واړه کول دا جایز نه دي. د ښځو دپاره د سر ویښته کټ کول، واړه کول یا خریل جایز نه دي. زنانه پې عمل کوي. الله پاک دې نارینهو ته د ګیرې په ویښتو باندې د پرېښودو عمل کولو توفیق ورکړي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو. په مانځه سبق کې مونږ پرون لږ مخکې لاړو، مونږه اخرنی چې کوم سبق ویلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا م ویلو. دا یې معنا دا ده پناه غواړم الله پاک سره د شیطان مردود نه، د شیطان رټلی شوي نه، د شیطان ویشتلی شوي نه، د شیطان پورې کړلی شوي نه. چې کومه معنا د همدې څلورو معنو کې وکړه صحیح ده. د رجیم معنا رټلی شوی،
ویشتلی شوی، شړلی شوی، پورې کړلی شوی. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص مدد د نوم د الله پاک سره، داسې الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربانه دی شروع کوم زه. خاص ملګرتیا د نوم د الله پاک سره، داسې الله پاک چې ډېر مهربانه لوی مهربانه دی شروع کوم زه. خاص مدد د نوم د الله پاک سره، داسې الله پاک چې ډېر مهربانه لوی مهربانه دی شروع کوم زه. درې قسمه معنی دي د بسم الله: مدد، برکت، ملګرتیا. خاص مدد د نوم د الله پاک سره، خاص برکت د نوم د الله پاک سره، خاص ملګرتیا د نوم د الله پاک سره، داسې الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربانه دی شروع کوم زه. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص مدد د نوم د الله پاک سره. ته وایي داسې الله پاک چې ډېر مهربانه لوی مهربانه دی شروع کوم زه. خاص برکت د نوم د الله پاک سره، داسې الله پاک چې ډېر مهربانه لوی مهربانه دی شروع کوم زه. خاص ملګرتیا د نوم د الله پاک سره، داسې الله پاک چې ډېر مهربانه لوی مهربانه دی شروع کوم زه. هسې خپلو د کور خلک یو که نه، خپلو کې یو، مونږ نه چا تپوس وکړو چې د اعوذ بالله بسم الله څه معنا ده، او نه راځي راله د شرم خبره به وي که نه به وي؟ څومره خبره به وي د شرم، او چې راله راځي د خوشحالۍ خبره ده. نو دا زده کړو، دې کې رستو رستو کېږئ مه. د دین د مشرانو نه هم څنګه اورېدلي دي، د دین بې شرمه به چېرته ځي؟ دې کې څه خبره، دین زموږ په شریکه دی، خطا کېږو سمېږي به خبره. زه خطا کېږم، تاسو بیا راته سموئ، تاسو خطا کېږئ یو بل ته بیا سموئ. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص مدد د نوم د الله پاک سره، خاص برکت د نوم د الله پاک سره، خاص ملګرتیا د نوم د الله پاک سره، داسې الله پاک چې ډېر مهربانه لوی مهربانه دی شروع کوم زه. دا خو اسانه معنا یاد کړو او کور ته ورسو. د ناشتې نه مخکې خپل کور کې دا ووایو انشاءالله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.